أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم علامہ پرویز شاہین صاحب گران یار حنیف قیس صاحب نامتو صحافی عظمہ یار فیاض ظفر صاحب اخبر کور مشر زمونگا دنن نازوله ریاض حیران صاحب فیض علی خان ایڈوکیٹ صاحب ټولو مشرانو کشرانو او ملګرو السلام علیکم. غني خان وایي چې باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سرو څوک ورخاړی باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سرو څوک ورخاړی څوک د منځ غلچه شي څوک کبل د غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که جاړې. شاعري ادب فنکاري دا داسې یو میدان دی چې دا الله تعالی هر چا له پکې خپل خپل مقام خپل ځای ورکړی. شاعر چې څومره باشعوره وي نو هغه قام ته ښه لارې وښیي او چې کله بې شعوره وي نو هغه قام تباه کړي. تاسو د ریاض حیران د دې کتاب د نامې نه اندازه لګولی شئ. سپین بیرغ چې دی نو د دې یوازې امن مطلب نه دی، د دې مطلب سرنډر کېده هم دي، یعنې د جنګونو نه د کرکو نه د نفرتونو نه ډډه کول بس چې زه ورته نور نه یم جوړ. ځکه چې مونږ په داسې حالاتو کې وخت تېر کړو او خاص کر د پښتنو ټوله ځمکه خو سوات چې دی دا خو داسې و لکه چې ګل څوک رجۍ لګیا وي. سوات ځمکه چې و دا داسې و لکه ګل چې پاڼې پاڼې کړي. هغه یو شعر ما ویلی چې محبت وي د کمزرفو خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورشي. دا بالکل لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورشي داسې حالات. دغه حالاتو خو کاڼي هم شاعران کول، نو که ریاض حیران پکې شاعر شوی دی نو داسې ګټه خبره نه ده. خو دا ده چې د ده د شاعرۍ دا کم عمر او د ده د شاعرۍ بلوغت دا ډېر لویه خبره ده چې دی یو بالغ شاعر دی، په دې پوه دی چې قام ولس وطن ته څه پېښه ده، د هغې نه خبر دی، د ولس د ضرورتونو نه خبر دی. او خوشحال خان بابا فرمایي چې شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یو وګسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال. نو خبره داسې ده چې زمونږ ښاغلی چې دی په دې سپین بیرغ کې د خپلې مینې اظهار کوي، د خپلو خلکو سره، د خپلې ژبې سره، د خپل وطن سره، د خپلې خاورې سره. او دغه اظهار چې دی دا د ده وړاندې اظهار دی. د دې نه پس چې دی څومره مزل کوي انشاءالله تعالی چې د په شاعرۍ کې به ډېر نکار او ډېر خوږوالی او ډېر دروندوالی نور هم راځي. زه ورته مبارکي وایم. او دی یوازې شاعر نه دی، د ده د شخصیت څو څو اړخونه دي. دی چې کوم خدمت کوي تاسو یقین وکئ. لکه موږ د فیاض ظفر مثال اخلو. فیاض ظفر چې دی یو صحافي دی، دا کار دا دی چې بس تش خپل رپورټینګ وکړي او خبره ختم کړي، بس خپله ذمهواري پوره کړه. خو هغه بیا هم د خپلې سیمې د کلچر د پروموشن دپاره ډېر شعوري کار کوي. نو دغسې ریاض حیران چې دی نو ریاض حیران هم شاعر دی خالصتا، خو دی د خپلې سیمې هغه کار چې هغه نه زه کولی شم، نه قیس کولی شي او نه شاهین بابا کولی شي. چې هغه بچي، هغه ځوانان، هغه هلکان جینکۍ چې هغوی په بې وخته وخت کې د نشو په لته او په مصیبت اخته شي او هغوی تباه کېږي، روا دي، او دی راولي او نوی ژوند ورله ورکړي. د ده د شخصیت او د ده د کار ته ډېر احترام، ځکه چې دا کار بل څوک نه شي کولی. دا د هر چا ته اوس کار نه دی. د دې سره سره دی خپل مشران ډېر ښه پېژني او مشران خپل ډېر قدروي او درنوي او د هغوی سره مینه کوي. تاسو یقین وکئ
چې کله روغانه بابا ناروغ و نو ما به د ده نه تپوس کوو چې سال دی کوم ځای ته ورسېد څنګه شو په سال دی څه چل به کېږي څه به کوو دا ټول اپډیټس په ده ورکول ځکه چې د هغه سره یو خاص قسمه نزدېکت او محبت لرو او د هغه نه ډېر روحاني فیض هم اوچت کړی دی او ډېر خدمت یې ونه کړی دی الله دې ولا اجر ورکړي نو شخصیت چې دی هغه په صداقت باندې جوړیږي په چل ول او ټګۍ برګۍ او په یو غربل غر باندې نه جوړیږي په صداقت چې څه صلاحیت د الله درکړی ډېر په اخلاص د قام په جولۍ کې واچو باقي د قام خوښه ده چې ستا سره څومره مینه کوي او پښتو داسې غیرتي ژبه ده چې دې له ته چې ټاکۍ مینه ورکړې نو دا تا له دړۍ عزت درکړي دړۍ او زه د خپلې تجربې په بنیاد باندې دا وایم چې ته ورله چټاکۍ مینه ورکړي چټاکۍ ځکه چې تاسو ته پته ده چې شاهین صاحب په مورنۍ ژبه ډېرې خبرې وکړي زه پرې نورې خبرې بالکل نه کوم خو تاسو ته پته ده چې جنت چې دی هغه د مور د خپو لاندې دی او دا نورې ټولې ژبې چې دي دا زموږ تروریانې دي او دا زموږ مامیګانې دي او دا زموږ چاچیګانې دي او دا پکې نیاګانې پکې شته خو چې ستا نیا ناجوړه ده او چاچي او مامي ناجوړه ده بېشکه خدمت یې وکړه بېشکه یې خیال وساته بېشکه د هغې په خدمت کې حاضر اوسېږه خو چې مور دې ناروغه ده او مور دې ستا د خدمت په تمه مري او ته د مور نه نه خبر نو جنت پې رانوللی جنت د مور د خپل لاندې نو زه په دې ډېر خوشحاله یم چې زموږ سره د ریاض حیران غوندې یو بالغ نظر زلمی موجود دی او هغه د خپلو ذمهوارو هم خبر دی او ذمهوارۍ هم پوره کوي ملګري هم بیدار ساتي او تیار یې ساتي شهاب شاهین چې نن څومره خوشحاله وه په دې ټول عمر کې دی دومره خوشحاله نه دی لیدلی دې له اندازه لګوئ چې شهاب شاهین سره ده څومره مینه وه ده سره څومره مینه ده د ټول ملګري چې ما وکړه یقین وکړئ فیاض ظفر چې دی دومره ډېر کېناستی هم اوس نه شي دی پته نشته څه وخت راغلی دی او څه وخت پورې ناست دی روپاسي ده دغسې دا بوډاګان مشران شاهین بابا چې دی هغه خو دی موږ غواړو چې دی زر ته زره خپلې خبرې وکړي موږ ته ښه ډېرې خبرې واورو او دی ارام وکړي نو زموږ د دې ټولو مشرانو د ټولو ملګرو ډېر احترام او ډېره مینه چې هغوی د یو داسې ملګري چې هغه زموږ د ژبې یو طوطي دی زموږ د ژبې خادم دی ژبه چې دا ژبه شاهین صاحب چې څنګه ووایي په څلور سکلز باندې زده کېږي ما ته اکثر څوک راشي CSIS PMS لپاره تیاری کوي امتحان ورکوي هلکان جینکۍ راشي نو هغوی پښتانه یي نو ما ته ویره موږ له پښتو نه راځي نو زه ورته وایم تاسو چې کله انګریزي زده کولی تاسو له انګریزي نه څلور سکلز دي یو دی لیکل یو دی لوستل یو دی اورېدل یو دی ویل دا څلور سکلز دي په دې باندې په دې څلورو طریقو باندې خلک ژبه په ژبه باندې قابو راولي نو زه ورته وایم چې تاسو چې کله انګریزي زده کولی دا څلور واړه تاسو له اوس زده کړه پښتو تاسو له په ویلو درځي په اورېدلو درځي په لیکلو په شاید چې لږ ډېر تکلیف یې ته خو په لوستلو خو د لم درځي نو تاسو ته زده کول هېڅ ګران نه دي نو ژبه چې دا د دې زده کول هېڅ ګران کار نه دی خو زمونږ د وطن د تعلیم ماهران په دې اړه پوهېږي نه چې مورنۍ ژبه څومره اهمیت لري چین جاپان جرمني فرانس یورپ امریکې چې ترقي کړې ده د هغې د ترقۍ صرف یو راز دی او هغه دا دی چې مورنۍ ژبه تعلیم په مورنۍ ژبه کې چې تعلیم دې په مورنۍ ژبه کې نه و عدالت دې په مورنۍ ژبه کې نه و مارکیټ دې په مورنۍ ژبه کې نه و میډیا دې په مورنۍ ژبه کې نه وه نو ستا ژبه ترقي نشي کولی زمونږ په خپل وطن کې تاسو ګورئ سندیان دي هغوی دا ټول هر څه په خپله ژبه کې وایي او ښه کامیاب یې وایي او ډېرې ترقي یې کړه ډېر ښه دي موږ دا نه وایو چې څوک د انګریزي نه زده کوي موږ دا نه وایو څوک د اردو نه زده کوي خو پښتو دې هېروئ نه نو زه د خپلې ژبې دا نوی طوطي چې کوم د لایسنس یافته شاعر شو کتاب هم چاپ شو دته ډېره مبارکي وایم او سواد ته مبارکي وایم چې یو داسې بچی چې هغه نه یوازې شاعر دی هغه یو خادم هم دی د ادب خادم هم دی د دې قام خادم هم دی د پریوتو د بېوسه او د بېکسه او د مجبورو خلکو خدمت کوي نو د ده شخصیت ته ډېر احترام او ډېر سلام د حمزه بابا د دې پیغام سره چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو کړی جګه تر اسمانه مېړنو پښتو کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب چې هره پرده غږ کړي چې پښتو پښتو ډېره مننه